بسم الله الرحمن الرحيم. والحال ويسمى بالمقام هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة، والمقتضى ويسمى الاعتبار المناسب هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة. تیر درس کې مونږ او تاسو ویلي بلاغت د کلام او تعریف مدسه وکړو چې بلاغت د کلام چاته وایي مطابقت د دې کلام لمقتضى الحال د مقتضا د حال سره مع فصاحته سره د فصاحت د کلام. هغه کلام چې فصیح هم وي او د مقتضا د حال سره برابر وي دیتا کلام بلیغ او بلاغت د کلام ویل کی. دلته په دې تعریف کې دو الفاظ راغلل، یو حال دی او بل مقتضا ده، چې کلام مطابق وي د مقتضا د حال سره. نور تفصیل ما تاسو ته پرون کړی او مثالونو کې مې پوي کړی وای. اوس به صرف دومره یاد کړئ چې حال څه ته وایي او مقتضا څه ته وایي. دا دی چې تعریف کې وایي چې مطابق به وي د مقتضا د حال سره. د حال مقتضا څه شي؟ نو اول به حال وپېژنئ چې حال چاته وایي، بیا به مقتضا وپېژنئ چې دواړه مو پېژندل تعریف باندې به پوه شئ. تعریفونو نه وړاندې به تاسو درې الفاظ یاد کړئ: مخاطب، مخاطب او خطاب. زه چې لګیا یم تاسو ته خبرې کومه، ما ته مخاطب وایي. ما ته څه وایي؟ مخاطب په صيغه د اسم فاعل سره. تاسو ته چې لګیا یم نو تاسو ته مخاطب وایي. څه شي؟ مخاطب. او زه چې دا کمې خبرې درته کوم نو د خبرو ته خطاب وایي. درې واړه الفاظ مو یاد شو. مخاطب معنا د خطاب کوونکی، نو خطاب کوونکی زه یم که نو متکلم ته مخاطب وایي. او چاته چې خطاب کولی شي هغه ته مخاطب وایي. درې وړ الفاظ مو یاد شو. اوس راځئ، یو مخاطب دی. مخاطب خو پیژنئ که چاته چې ته خطاب او خبرې کوي. مخاطب دی خو ذکي دی، هوښیار دی. ذکي او هوښیار دی. د هغه دغه هوښیارتیا چې ده، ذکاوت او هوښیارتیا د هغه تا نه یوه مطالبه او غوښتنې لري. پوه شوئ؟ د څه غوښتنه درنه لري؟ چې دته دا خطاب او کلام مختصر وکړه. دی په مختصره خبره باندې هم پوهیږي. په دې خبره زما پوه شوئ؟ مخاطب دی، ذکي دی، هوښیار دی. اوس د هغه مخاطب د ذکاوت او هوښیارتیا تا نه غوښتنه کوي چې ته دې مخاطب ته مختصر کلام وکړه. اوس پې پوه شوئ؟ دغه کم شی چې غوښتنه کوي، کم شی چې غوښتنه کوي همدې سیز ته حال وایي. دې ته څه وایي؟ حال. دلته غوښتنه چا وکړه؟ ذکاوت او هوښیارتیا که نه. اوس دې ذکاوت او هوښیارتیا د دې مخاطب ته حال وایي. دې ته څه وایي؟ حال. او چې د کم سیز غوښتنې درنه وکړه، د څه غوښتنې درنه وکړه؟ د ایجاز او د اختصار که نه. دا د کم سیز غوښتنه چې تا نه کوي دې سیز ته مقتضا وایي. دې ته څه وایي؟ مقتضا. اوس پې پوه شوئ؟ ستا مخاطب دی، ذکي دی، هوښیار دی، د هغه دا ذکاوت دا حال دی. ځکه دا ذکاوت تا نه غوښتنه د څه کوي؟ چې ایجاز وکړه، مختصر کلام راوړه. نو دا ذکاوت حال شو، ځکه غوښتنه کوونکی دی که نه. د څه غوښتنې درنه وکړه چې څه وکړه؟ ایجاز وکړه، مختصر کلام راوړه. نو دغه د کم سیز غوښتنې چې درنه وکړه چې هغه ایجاز دی، نو دې ته څه ویل کېږي؟ مقتضا. دې ته څه وایي؟ مقتضا.
هغه ذکاوت کم شی چې غوښتنه کوي هغه ته حال وای او د کم سیز غوښتنه چې درنه کوي دې ته څه ویل کېږي مقتضا. نو اوس ته مخاطب خطاب کوونکی که تا داسې کار وکړه چې دا کلام دی دې ذکي ته مختصر وکړه نو تا کلام راوړو مطابق د مقتضا د حال تا نه غوښتنه او تقاضا د اختصار کوله کنه او تا مختصر راوړو نو دا کلام ستا موافق شو د مقتضا د حال سره. اوس محال او مقتضا او پیژندله. بل مثال درته درکم. دیلاغا راولګید د منیر مدح کوي. څه شی کوي؟ مدح، تعریفونه یې کوي. اوس دا مدح چې دا د دې غوښتنه کوي چې ډېره وکړه. څه وکړه؟ ډېره وکړه. که تاسې خیال کړئ چې په مجلس کې یو سړی ستا مدح او تعریف شروع کړي نو ستا زړه څه غواړي؟ چې دا پړی ورپسې لږ اوږد کا، د پښتنو په اصطلاح باندې لږ مانجه ورکا. زړه دا غواړي کنه چې اوږده دي شي، مدح اوږده خوند کوي کنه کوي. نو دلاغه مدح کوي، دا مدح تقاضا او غوښتنه کوي د اوږدوالي، نو دا مدح حال شو. په پوه شوئ؟ د څه غوښتنه وکړه؟ د اتناب او د اوږدوالي کنه، نو هغه اوږدوالی څه شی شو؟ مقتضا. اوس په پوه شوئ؟ کم شی چې غوښتنه کوي د ته حال وای، کم یو شی چې غواړي هغه ته مقتضا وای. نو مدح چې دا غوښتنه کوي د حال شو. د څه غوښتنه کوي؟ د اوږدوالي. هغه اوږدوالی څه شی شو؟ مقتضا د حال. د حال مقتضا څه ته وایي؟ غوښتنې ته. د حال عمده غوښتنه ده که نه ده چې اوږدې که. اوس چې دلاغه راولګېږي او دا مدح اوږده وکړي نو حالم دا تقاضا کوله که نه چې اوږده دي شي. نو چې د اوږد کلام راوړو په مدح کې نو د دا کلام مطابق شو د مقتضا د حال سره. د حالم دا مقتضا و چې اوږدې که دم اوږده وکړه نو دا کلام مطابق شو د مقتضا د حال سره. نو دې وجې نه دې ته به کلامې بلیغ ویلی کېږي. حال او مقتضا مو څو پېژنده؟ که مزید نور وضاحت هم درته وکړم بس دی. اوس راځئ د حال او د مقتضا په تعریف به خامخا پوهیږئ. دی به تاسو ته ووایي حال چاته وایي؟ هو الامر، دا هغه امر ته وایي، هغه څیز ته وایي الحاملو چې باعث وي په متکلم، مجبورۍ متکلم. الحاملو چې حامل وي، باعث وي للمتکلم، متکلم لره، متکلم مجبورۍ. علی ان یوردا، دا چې راوړي عبارته، عبارت علی صورت مخصوصه، په یو خاص صورت. کم یو شی چې دا متکلم مجبورۍ دی ته چې دلته ته په دې خاص طریقې باندې کلام وکړه، دې څیز ته څه ویلی کېږي؟ حال. پوهېږئ؟ ګوره ذکاوت د مخاطب چې و هغه زه متکلم یم، هغه ما دې ته مجبورۍ چې دلته ته یو خاص قسم ته کلام راوړه چې هغه ایجاز او اختصار. پې پوه شوئ؟ نو دا کم یو شی چې متکلم دې ته مجبورۍ چې ته په دې وخت کې دغه نوعه خاص کلام راوړه، عبارت راوړه، همدې ته څه ویلی کېږي؟ حال. پې پوه شوئ؟ د حال تعریف باندې پوه شوئ؟ حال هو الامر، دا هغه امر ته وایي الحاملو چې حامل او باعث وي للمتکلم، په متکلم، متکلم مجبورۍ. علی ان یوردا، دا چې راوړه عبارته، عبارت خپل علی صورت مخصوصه، په یو خاص شکل او صورت، خاص شکل او صورت غوښتنه کېږي چې په دې شکل دلته کلام وکړه. نو دا کم شی چې د متکلم نه د خاص صورت د کلام غوښتنه کوي همدې ته څه ویلی کېږي؟ حال. لکه ما تاسې ته مثال درکړه، ذکاوت متکلم څه ته مجبورۍ؟ خبرې کوونکی ادې ته مجبورۍ چې دلته ته څه وکړه؟ اختصار والا کلام راوړه، نو دا حال شو. مقتضا څه ته وایي؟ هو صورت المخصوصة، هغه خاص صورت التي هغه تورد علیها العباره چې په هغې باندې ته اوس عبارت راوړې، هغه خاص صورت ته هغه ته بیا څه وایي؟ مقتضا وایي. لکه متکلم د مخاطب هوښیارتیا زه دې ته مجبوره کړم چې زه څه وکړم؟ مختصر کلام راوړم. نو چې اوس دا مختصر کلام ما راوړو نو دا مقتضا شو.
دا څه شی شوه؟ مقتضا. مقتضا صيغه د اسم مفعول ده، تقاضا کړی شوی. ځکه د دې کلام غوښتنه ما متکلم نه چا کړې وه؟ د حال رانه کړې وه که نه؟ زه مجبوره کړی وم چې ته په دې طریقې کلام وکړه، نو ما په هغه طریقې کلام وکړو، نو دا مقتضا د حال شو. اوس پې پوه شوئ؟ نو اوس راځي اولنی مثال ما تاسو ته زکاوت در کړی، زکاوت حالو، زه متکلم وم، کم کلام رانه غوښتو؟ د ایجاز والا، د اختصار والا. نو اوس کما مختصر کلام وکړه، نو زما دا کلام موافق شو د مقتضا د حال، حال هم دا غوښتو، هغې موافق مې وکړو. بل طرف ته دلاغا چې و هغه د دلاور حمد کولو، که د منیر کول، د منیر حمد کول، نو حمد څه کوله؟ حالو کنه د تقاضا د اتناب کوله. څه کوله؟ د اتناب. نو دا حمد د تقاضا کوله د حال شو، څه غوښتل؟ اتناب. هغه اتناب مقتضا شوه. زه متکلم چې را ولګېدم او څه مې وکړله؟ طویل کلام مې وکړ، نو د مقتضا د حال موافق مې وکړه که مې ونه کړ؟ دې ته کلامې بلیغ ویلی کېږي. اوس راځئ په تعریف پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ بلاغت د کلام چاته وایي؟ مطابقته، مطابقت د دې کلام دی چې دا کلام موافق شي د چا سره؟ د مقتضا د حال سره. حال چې درنه کومه غوښتنه کوي د هغې موافق کلام ته وکړه، دې ته ویل کېږي بلاغت د کلام مع فصاحته، سره د فصاحت. اوس پې پوه شوئ؟ بیا به درته ووایي وایي دې حال ته دویم نوم مقام مخلي. حال ته دویم نوم څه اخلي؟ مقام. نو کله کله به تاسې ته کتابونو کې داسې راځي د کلام بلیغ په تعریف کې چې کلام بلیغ چاته وایي؟ چې د حال او د مقام سره موافق وي. نو هلته به شیان بیا داسې نه وي چې دا مقام پکې د کوم ځای نه راووته، دا عمدې حال ته وایي. څه ته وایي؟ عمدې حال ته مقام هم وایي. منیره کله کله خو به مقام ته هم ګورې که نه؟ مقام معنی زی ته، ته نه به ګورې، زی ته به هم ګورې. اوس شیانه یو ملا دی او هغه جنازه وکړله او د جنازې نه راوګرځېد او خلک ورته کېناستل. نو اوس دا مقام د څه شی دی؟ چې دلته ته د مرګ پوه شوئ او د آخرت خبرې وکړه او دی راولګي او دی ووایي چې نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد. قال الله تبارک وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتي وايضا قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. او بیا را شروع شي نکاح د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ده. نو په دې مقام کې چې دی بیانو کې د نکاح، نو دې بیان ته بلیغ نه ویلی کېږي. سره د دې نه ښه فصیح د قرآن ایتونه به مو وایي، پوه شوئ؟ همدغه شان به حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم مو وایي، د فقهاو د مفسرینو اقوال به مو وایي، خو دا کلام بلیغ نه دی. ولې؟ د مقام سره مناسب نه دی. په مسله پوه شوئ؟ یا چېرته لاړې تعزیت ته، هلته تعزیت کې ودرېدې، هلته بیان کې، نو دا خو محل مقام د تعزیت دی، د هغې موافق خبرې وکړه، تسلي ورکړه، د صبر خبرې وکړه چې وارثانو ته خدای تعالی صبر ور نصیب کړي، زړه یې را ډاډه شي. او ته هلته لاړ شي او ته هلته د نکاح خبرې شروع کړي. په مسله پوه شوئ؟ او یا چا د نکاح پروګرام ته غوښتی، خو د خوشحالۍ پروګرام دی، او ته را شروع شو، ته پکې د جنازې او د مړو دا خبرې شروع، نو کلام به دې ښه فصیح وي خو بلیغ نه دی. نو حال ته دویم نوم څه اخلي؟ مقام. همدغه شان تاسو ته به ووایي چې د مقتضا ته هم دویم نوم اخلي. دویم نوم مقتضا ته څه وایي؟ الاعتبار المناسب. دویم نوم د مقتضا څه شی دی؟ مناسب. زما په دې تقریر بې نظیر پوه شوئ؟ اوس راځئ همدا خبرې درته د کړي. څه وایي؟ والحال او حال چې دی ویسمى بالمقام، دا مسما کولی شي په مقام سره هم. خوی شاته وهو الامر، دا حال امر دی الحاملو چې باعث وی للمتکلم، په متکلم مجبوری على ان یورد، دا چې راوړي دا متکلم عبارته، عبارت خپل على صورت مخصوصه، په یو خاصه صورت.
والمقتضى او مقتضا چې دا ويسمى الاعتبار المناسب دا مسمى کولی شي په اعتبار مناسب سره هم خا دا وایسته وهو صورة المخصوصة دا هغه مخصوص صورت ته وی التي هغه تورد عليها العبارة چې په هغه صورت باندې عبارت راوړل کیږي په کوم صورت د چې عبارت راوړم دي ته مقتضا وي مثلا المدح حال مدح حال وکنه دی غختنه کوله کنه د څه غختنه کوله يدعو لإراد العبارة على صورة الاتناب د غختنه کوله دراوړلو د عبارت په صورت د اتناب چې وګد عبارت وایا خډيره وکا دا غختنه کوله دویم وذکاء المخاطب او هغه خيارتیا د مخاطب حال اغم حالو کنو سي غختل يدعو غختنه کوله لإراد دراوړلو د کلام على صورة الاجازه په طریقې د اختصار سره هغه دا غختنه کوله نو چې کوم شی غختنه کی ما درته ویل هغه ته حال وای کنه نو غختنه چا کوله مدح کوله او زکاوت د مخاطب کوله نو فكل من المدح والزکاء حال نو دا مدح او زکاوت څه شو حال شو کنه شو دی غختنه کوله خمد هدا څه غختنه کوله د اتناب کنه د وګدوالي او زکاوت څه غختنه کوله د اجازه او د اختصار کنه کینه کوله او ما درته ویلو چې حال کم شی وغواړي هغه شی تسویل کی مقتضا ویل کیږي نو وکل من الاتناب والايجاز مقتضا اوس هر یو ک اتناب راواخلی او ک اجاز اختصار راواخلی دي تسوي مقتضا وايراد الكلام على صوره الاتناب والايجاز مطابقه للمقتضا اوس په دې صورت کې چې زکاوت د مخاطبي تا راوړو کلام مختصر نو دا د مطابقت د مقتضا وک مقتضا د حال د مدح په صورت کې تا اتناب وک نو دا دې څه وکړل کلام دی مطابق د مقتضا د حال سره نو ځکه درته وی و اراده الكلام راوړل د کلام علی صورت الاتناب او صورت د اتناب او د وګدوالي کم ځکه د مدح ځکه درته یادې والاجازه او راوړل د کلام په طریقې د اجازه او اختصار سره د زکاوت صورت کې یادې نو دا څه شی د مطابقت للمقتضا دا مطابقت دی د مقتضا سره او مسله باندې پوه شوي بلاغت د متکلم څه ته وایي آسان دی وبلاغت المتکلم بلاغت د متکلم ملکه دا یو ملکه ده پرون می درته تفصیل کړو چې یو حال دی بل ملکه ده ملکه څه ته وایي هغه صفت چې د انسان په نفس کې راسخ او قوي شي دا بیا ملکه شي ملکه دا یو ملکه ده یقتدر چې قادریږي به په دې سره د متکلم على التعبیر د ادا کولو عن المقصود د مقصود خپل په کلام بلیغ په کلام بلیغ سره فی ای غرض کان ار یو غرض هم چوي اوس تاسو ته مخ کې په فصاحت کې او دلته په بلاغت کې څه څیزونه ذکر شو فصاحت درې اقسام فصاحت د کلام فصاحت د کلمې فصاحت د کلام او فصاحت د متکلم فصاحت د کلمې کې تاسو ته ویلی چې فصیحه کلمه چاته وي چې د تنافر د حروفو نه بخالي وي نو یې درته ذکر کړی او تنافر د حروف بیس ویلیو د سنه بخالي وي مخالفت د قیاس مخالفت د قیاس پکې بل شی دریم غرابت نه بخالي بیا په کلام کې درته څه وویل سلامته من ترافل الكلمات مجتمعه ومن ضعف التالیف ضعف تالیف هم پکې ذکر کړل چې دا هم پکې نه او تعقید دا پکې بلا وکړه په مسله باندې پوه شوي تعقید بلاغت کې درته څه وویل چې کلام بلیغ چاته وایي چې دا به موافق وي د مقتضا د حال سره اوس درته وایي چې ته په کلمې کې تنافر معلومې نو دا به ته په کم علم سره معلومې پوه شوي ته چې کله په کلمه کې مخالفت د قیاس معلومې چې دا مخالفه د قیاس ده دا به د کم علم سره ته معلومې پوه شوي همدغه شان چې ته غرابت معلومې نو دا به په څه سره معلومې همدغه شان بیا په کلام کې څه شی راغله ضعف تالیف ته چې په کلام کې ضعف تعریف معلومه چې ضعف تعریف دی په کې دا په سره معلومه تاکید چې معلومه نو تاکید دوه قسمه لفظي معنوي کنه تاکید لفظي چاته ویلو چې د تقدیم او د تاخير د وجه نه کلام خفي شي په خپل معنا باندې دلالت کولو کې دې تاکید لفظي ویلو کړو او تاکید معنوي چاته ویلو
چې په سبب د کنایات او د مجازات او چې کنایات او مجازات په کلام کې استعمال شي دا کلام په خپل معنا مراد باندې دلالت کولو کې خفي شي نو دا تاکید لفظي په 50 سره معلومه او تاکید معنوي په 50 سره معلومه نو هغه ټول علوم درته ذکر کوي چې دا په دې سره معلومه او دا په دې سره معلومه نو اخر کې به درته وایي چې د علم البلاغت د لپاره د ټول علوم د ضروري دي ګوره ورته سوې ويعرف التنافر او معلومیږي معلومول شي تنافر بالذوق پس سره په ذوق سره د انسان چې کم خپل ذوق او کم خپل طبيعتي باغی سره د تنافر معلومه پوه شوي د دې یو علم ته ضرورت نه وي ځکه تنافر څه ته ویلو تنافر د کلماتو چې کلمه په زبان باندې سخت وي کنه نو دا سختوالی چې انسان ته معلومیږي خو د ذوق او د طبيعت نه به معلومیږي نو تنافر د کلماتو او تنافر د حروفو دا معلومیږي په چا سره يعرفو بالذوق چې چاته خدای تعالی ذوق سلیم ورکړي کامل ومخالفه القياس او معلوم مولي شي مخالفت د قياس بالصرف په چا سره په صرف سره ځکه مخالفت د قياس تعریف درته څه کړو چې یو کلمه څه شی وي د قانون صرفي خلاف نو تا ته کله پته لګي چې دا کلمه د قانون صرفي خلاف ته چې صرف دی ویلي کنه صرف ته ضرورت دی وضعف التالیف او ضعف تالیف والتعقيد اللفظي او تعقيد اللفظي چې معلومیږي بالنحو دا په چا سره معلومیږي نحو سره ځکه ضعف تالیف تاسو څه تعریف کړو ضعف تالیف څه ته وایي چې یو کلام د مشهور نحوي قانون مخالف راشي دې ته ضعف تالیف ویلو کې نه ویلو لکه ازمار قبل ذکر په پوه شوي نو تا ته څه پته لګي چې په دې کلام کې ضعف تالیف دی د نحو د قانون خلاف شوی خو چې نحو دی یاد ای کنه نو ضعف تالیف چې معلومه 50 سره به معلومه په نحو سره او تعقید بم 50 سره معلومه خو تعقید لفظي دم په نحو سره ځکه شایانه تعقید لفظي د چاته ویلو چې کلام کې تاخیر سره شي تاخیر او تقدیم او فصل د په نحو سره معلومه دا چې کله تا نحو یاد ای چې دا مبتدا ده او هغه د الته خبر دی او د مینس کې بل شی راغله نو ته به مینس کې سره راغی فصل راغی دا صفت دا موصوف دی او هغه ته صفت دی او مینس کې بل سره راغله نو تا ته پته لګی چې نحو دی ویلی چې دا موصوف او صفت په نحو سره معلومه همدغه شان تقدیم او تاخیر چې دا ګوره دلته عامل مخکې شوی معمول مخکې شوی په عامل باندې دا ټول د سنه معلومیږي د نحو نه نو ضعف تعریف او تاکید چې پیژندل کېږي نو دا په چا سره په نحو سره یو پکې غرابت څه ته ویل چې دا لفظ سوي چې کومه معنا ده هغه غیر ظاهري ښکارا نه هر چاته پته نه چې د دې لفظ دا معنا نو دا بیا په سره معلومیږي بکثرت الاطلاع على كلام العرب په زیات اطلاع حاصلولو په کلام د عربو چې څومره زیاته اطلاع دی په کلام عربی باندې حاصله وه نو تا ته بیا پته لګي چې یوه کلمه پکې راووته او د دې معنا ګرانه وه نو ته به وایې چې والله دا دومره کلمات چې ما ته یاد دي عربي کې دومره مهارت لرم او د دې راته نه راځي نو په دې کې څه شی دی غرابت دی څه شی دی غرابت لکه هغه چې تاسو ته ویلي چې ابو علقمت چې را پریوته او به هوښ شوی او خلک نه را چاپیرونه هغه ورته څه ویلي هغه عربي الفاظ ویلي کنه عربي الفاظ ویلي نو غیر چاپیرم ته عربان را جمع دي هغه په پوین شوخه چې د عربي نه بل څه وای وای ولا پیریان پیراغلی خود د پیرای د سي معلومیږي چې هندي وای سوې هندي او هغه ویلي عربي و او دوی پینه پویدل نو دا چې ته معلومه چې دا غرابت دی نو غرابت به ته پس سره معلومه چې کله تا ډیره اطلاع حاصل کړي په کلامي عربی باندې کلمه هغه ټیم هم تاسو ته ویلو چې زمونږ استاد د پاره هر یو کلمه څه شي ده غریبه ده کنه ده منګ او تاسو په نسبت باندې خو بیا هر کلمه کې غرابت دي ځکه مونږ ته خو د هر کلمې عربی معنا نه راځي چې دا څه ده استاد راته وکي به مونږ ډیر واړو بیا مو یاد او بل پکې تاکید معنوي وکنه تاکید معنوي چاته ویل چې په سبب د کنایات او د مجازات او چې کلام کې کنایات او مجازات استعمال شوی وي او د په معنا مراد باندې دلالت کولو کې خفا راغلي د ته تاکید معنوي ویلو کنه ویلو نو دا تاکید معنوي دا په 50 سره معلومیږي بالبيان علم البيان دروس البلاغه کې را روان دي ځکه په علم البيان کې تاسو ته څه خي کنایات او مجازات د دې بحث درته کوي په پوه شوي اوس درته سو ویل دلته بلاغت کې
چې کلام مطابق شي د مقتضا د حال سره، دې ته بلاغت وایي کنه. دا چې اوس کلام موافق دی د مقتضا د حال سره او کنه دی، دا به درته د احوال او مقتضیات به درته کوم علم ښیي؟ معانی، علم المعانی. په مسله پوه شوئ؟ دا د ډارې کې درته شروع کوم. دا احوال او مقتضیات به درته څوک ښیي؟ علم المعانی. په مسله باندې پوه شوئ؟ نو تاسې ته به ووایي چې بس لازم دی په طالب د علم البلاغت، څوک چې علم د بلاغت حاصلی په هغه باندې لازم دی څه شی پې لازم دی؟ معرفت د لغت، کلام عربي دا به م یادی، معرفت د صرف به م یادی، معرفت د نحو به م یادی، معرفت د معانی به م یادی، معرفت د بیان او څه به علم البیان به م یادی. دا ټولې چې یادي نو دی بیا په علم البلاغت باندې پوهېږي. ذاکر همداسې ده او که نه ده؟ مخالفت د قیاس خو به تاله پېژنې چې صرف خو دې ویلي که نه. همدغه شان ضعف تالیف چې دا د نحو خلاف راغلی دا کلام، نو اله به پېژنې چې نحو خو دې ویلي که نه. نو دا ټول علوم ورته څه شی دي؟ دا ورته ضروري دي. د دې سره سره ذوق به هم څه وي؟ سلیم و ذوق به چې تنافر هم معلومولی شي، ځکه تنافر خو په علم سره نه معلومیږي، هغه په سالم ذوق سره معلومیږي. او کثیر الاطلاع علی کلام العرب به وي، عربی زبان باندې به څه وي؟ اطلاع به هم ډېره وي، دې دپاره چې غرابت په کلمې کې معلوم وي. اوس پې پوه شوئ؟ اوس یې ترجمې ته ورشئ. ویعرف التنافر بالذوق، او معلومولی شي تنافر په ذوق سره، و مخالفت القیاس، او معلومولی شي مخالفت د قیاس بالصرف په علم الصرف سره، و ضعف التالیف والتعقید اللفظي، او ضعف تالیف او تعقید کې تعقید لفظي دا معلومولی شي بنحو په نحو سره، والغرابت، او معلومولی شي غرابت، پیژندلی شي غرابت بکثرت الاطلاع علی کلام العرب، په زیات خبرداری په کلام د عربو، چې زیات نه خبرې نو پته به درته لګي چې دی کې غرابت دی. والتعقید المعنوي، او هر چې تعقید معنوي دی بالبیان هغه پیژندلی کېږي په بیان سره. والاحوال، احوال جمع د حال ده، او مقتضیات جمع د مقتضا ده، دا یادی ښه. او دغه حال او مقتضا دا چې پیژندلی کېږي بالمعانی، دا په علم المعانی سره. نو فوجب، واجب شو، لازم شو علی طالب البلاغت، په طالب د علم البلاغت څه شی؟ معرفت اللغت، معرفت د لغت، والصرف او د صرف، والنحو او د نحو، والمعانی او د علم المعانی، والبیان او د علم البیان، مع کونه سلیم ذوق، سره د کېدلو د دې طالب چې سلیم ذوق به هم وي، او کثیر الاطلاع علی کلام العرب، او ډیره اطلاع وي په کلام د عربو باندې. نو چې دا علوم هم حاصل کړل او دا هر څه اله بیا دی په علم البلاغت باندې پوهېږي. څه ناڅه پې پوه شوئ؟ بس دی ښه.